دومره د حیا مثال بیبي فاطمه ورکو دنیا ته. دا زنانه ما سبا د قیامت په ورځ بیبي فاطمه مخې ته به څنګه راځي؟ الله رسول راغی چا پسې؟ بیبي فاطمه پسې. راځل ورجانې و یا رسول الله زما د خاوند اجازت نشتا. خاوند به خبر نه یو دا په بازارونو کې ګرځي. دا کم دین دی؟ خاوند به خپه پروت وي د ښځې به پې پروام نه. دا کم دین دی؟ نه جی نه. دا الله په ذات مې دې قسم وي خاوند اونه بخلی الله دې نه بخي. خاوند د کمې ښځې نه ناراضي زما محترمو د جنت خوشبوی بم بوی نه کی. و یا رسول الله زما خاوند نشتا. اوس الله رسول په خپل راغلی وته وی بیبي فاطمه زه درته ویم و یا رسول الله ام تاسو ویلي چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه بهر مه وځئ؟ ام تاسو ویلي؟ په دې کې علي رضی الله عنه راغی چې کله هغه راغی ورته وایي بیبي فاطمه دا بابا جان دې څنګه راغلی؟ وایي ما پسې راغلی. وایي ورسره به تللی وي که نه؟ وایي ای علي ستا اجازت نه ته زما خاوند دی زه ستا د اجازت نه بغیر به د کور نه بهر نه شم وتلی. وایي زه زما اجازت درته میلاو شو شا به خپل بابا جان سره دې لاړه شي. واوره ګیر چاپیره په کورونو کې ناستو زنانو واورئ. ها تاسو به د قیامت په ورځ بیبي فاطمه مخې ته به څنګه راځئ؟ تاسو نه خاوندان خفه دي؟ ها خاوندان به خفوي او ته به منځونو له دې زور ورکړی. دا لا څنګه دین دی؟ اول خاوند راځي که چې ستا عمل خو بره شروع شي که نه؟ روژه به یې نیولي او خاوند به خفی. بعضې مرورې د پلار په کور کې ناستي نه خاوند به راپسې راځي. ته خاوند ته محتاج ای ته په خاوند باندې پټی ته چې کم دی. ها نن زما محترمو معاشره کم طرف ته روانه د ښځې د خاوند په ژوند کې به زما محترمو د دې جنۍ د دې ښځې مور او پلار هغه به مداخلت کوي د دې ژوند به خرابوي. دا کم دین دی؟ بیبي فاطمه چې کله روانه شوه الله رسول ورته وایي ای علي تم راځه. علی رضی الله عنهم را روان دی. بیبي فاطمه الله رسول پسې روانه ده او علی د ټول نه وروسته را روان دی. علی شاته نه आवाज کوي یا رسول الله دی بیبي فاطمه ته وګوره د خپل خاوند نه مخکې روانه ده. نقطې ته سوچ وکړئ. الله رسول بیبي فاطمه ته وایي ای بیبي فاطمه ته د خپل خاوند نه مخکې روانې ولی؟ وی او یا رسول الله زکت نه مخکې روانم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم باندې د بیبي فاطمه قدم راشي او وروسته د بیبي فاطمه په قدم باندې د هغه د خاوند د علي قدم راشي او د بیبي فاطمه هغه قدم میټاو شي چې نامحرم سړي د بیبي فاطمه هغه قدم قدر اون ګوري. حیا وکنه حیا هغه د قدم چاپ اخاورو کې چې چاپ جوړیږي که نه هغه هم وایي چې کوم دی میټاو شي چې زما د قدم د پاسه بل څوک قدم کې نه دی چې زما خاوند په قدم کې. او دا بیبي فاطمه زما محترمو د مرګ اخري سلګۍ پورې چرته د خاوند نه څه غوښتلی نه و چې دا راوړه زما پلار دې خدای په وواړو جهنمونو کې واچي چې تا یې درکړې ما او ما په دې کور کې چرته ښه ورځ ونه کته. دا کمې ښځې خوار پړکه د کوره ورکه بې درکه چمپرکه دیوال سورکه دا بېدینه ښځې دا خاوند ته پیغورونه ورکوي د خاوند غریبۍ ته ګوري نه د خاوند مجبورۍ ته ګوري نه. او زما محترمو خلکو سره سیالۍ نه کوي خلکو سره نه جنا پخو کپړو سره ما ستا زیب او زینت زیاتیږي نه. ټکي ته سوچ کوئ پخو کپړو سره ما ستا ښایست زیاتیږي نه په میکپونو سره به ستا ښایست زیاتیږي نه. پخو اخلاقو سره په نرمو خبرو سره په تهجدو سره په درود شریف سره په دیندارۍ سره په پرهیزګارۍ سره ستا ښایست به زیاتیږي. ها که ستا په بدن باندې څومره هم کمزورې لباس وي څومره هم ضعیف لباس وي لیکن هغې کې به ته ښایسته ښکارې هغې کې به ته نوراني چهره کې به ښکارې چې څوک هم تا ته ګوري د هغې زړه به په تا باندې درځي. ها اللہ ملا تو سب کچھ ملا اگر اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. زما محترمو په داسې ښایستونو به څه وکړي چې صرف د یو ورځې ښایست وي او چې کله اوده شي او سار راپاسي خاوند هم بیا نه پېژني چې دا کم قرضدار یې راغلی. خاوند ته هم بیا پته نه وي چې هلکه دا خو بېګا یو شان و اوس بل شان ده دا بلا څنګه ښایست وي. ها